سلامونه احترامات لا بد مرغه په کورمې سیمې کې یو ځل بیا شخړه یا په کنوائی باندې ډزې شوې دي څخه کې شلونه زیات کسان مړه دي او په دغو کسانو کې اهل تشیع اهل سنت دواړه شامل دي. خبر تر مخه چې کنوائی په پېښور طرف ته تلله هم کورمې نه چې په هغې باندې لور کورم سیمې کې په کوزې کورمې سیمې کې ډزې شوې دي، فائرنگ شوې ده څخه کې شلو کسانو نه زیات کسان مړه او څه زخمیان دي. خو په دغو کسانو کې اهل تشیع اهل سنت دواړه دي. په دې بدل کې بیا په اپر کورم سیمو کې بوشهر او تری منګل طرف ته هم په څه مطلب په ګوډې باندې فائرنگ شوې ده څخه کې دوه کسان مړه دي. او دې سره سره زه به دا ته وایم چې په لور او اپر کورم په مختلفو سیمو کې په علاقو کې د اهل تشیع اهل سنت دواړو فرقینو مطلب کسان نیولي دي. کوم مسافران دي کوم ګوډې تللو هغه نیولي شوي دي، ګرفتار شوي دي. خو ښه خبر دغه دا مطلب دی چې هغه کسان اوسه پورې مړه نه دي او ممکنه ده انشاءالله امید لرو چې خپل منځ کې دا کوم کسان نیولي شوي دي هغه خپل منځ کې بدلې وکړي او هغه کسان مړه نه شي. دا غټه خبره ده. او بد خبر ده بدقسمتۍ سره په لور کورم سیمې کې کومه کنوائی تلله نه په هغې باندې فائرنگ شوې ده، ډزې شوي دي څخه کې زنانه هم مطلب مړې دي. خو هغه کې تقریبا سنیان او اهل تشیع اهل سنت دواړه فرقې نه دي څخه تللو په پېښور سایډ ته. او دې سره سره زه به دا ته وایم چې په افر کورم په علاقو کې هم څه ګرفتارۍ شوي دي. مثال اهل سنت اهل تشیع دواړو فرقینو خپل منځونه کسان نیولي دي چې کوم مسافران امید لرو چې هغه کسان دوباره خپل منځ کې بدل کړي، مطلب چې مړه نه شي او ژوندي خپل کور ته راورسېږي. وسلام.